أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تمام تعریفنا تمام ثنا صفتنا ثابت دی خاص اللہ لرا. الذي دا اللہ غزات دے انزل على عبده الكتاب چه نازل کڑے دے پا بندخ پل باندی کتاب لرا قرآن پاک لرا. ولم يجعل له عوجا او نئی دے گرزولے لہو پا دی قرآن پاک کی عوجن سقسم کو گوالے سقسم شبہا. قیمن پدا سے حال کی چھ دے دا قرآن پاک مستحکم کتاب نیغ برابر کتاب. لیونذر بأسا شدیدا من لدنہ دا دے دا پارا چھ ویروی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالی دے خلق لرا بأسا شدیدا داغ عذاب سخنا داغ آفت لوئنا من لدنہ چھ دے دا جانب دا اللہ نا. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ او زیر ورکی مومنانو تا الَّذِينَ او دا مومنان حاغ کسان دی یعملون الصالحات چعملون کوي دوی نیک ان لهم اجرا حسنا چه بیشکا وی بد دوی دبار بدلخ کلی ماکثین فیه دوی با اسیگی دوی با وقت روی فیه پدغی نعمتونو کے پدغی کلی اجر یعنی پا مقام دغی کلی اجر کی چی جنت دے ابدا ہمیشہ دبارا. وَيُنذِرَ الَّذِينَ او دبارا دی چی ویروی حاغ کسان قالوا اتخذ اللہ ولدا چی ویلی دی حغی چی نیولے دے اللہ تعالی بچی لرا اولاد لرا. ما لهم به من علم نشت دے دوی سرا به پدے خبر باندے من علم سقسم پوہا سقسم دلیل ولا لآبائهم او ند مشرانو د پلارانو د دوی سرا. کبرت کلمتن دیر لوی خبرا دیر لوی حغ کلمہ تخرج من افواہهم روزی دخلود دوینا ای یقولون الا کذبا نوی دوی مگر دروغ لرا. فلعلک باخع نفسک علی آثارهم پس شاید چتو ہلاکون کے شے نفسک خپل زان لرا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی آثارهم پدوی پسے ان لم یؤمنو کچرد دوی ایمان نروڑی بہذا الحدیث پدی خبرہ یعنی پدی قرآن پاک اسفا د وجه دا غدیر غما. انا جعلنا ما علی الارض زینتا بیشک منگر زولی دی هاغ سچ دی پزمکا هاغ سچ دی پا مختدزمکی زینتا خایس لحاد دزمکی لنبلوهم د دې دپاره چې مونږ امتحان واخلو د دې خلقو ایهم احسن عملا چې کوم یو په دوی کې ډیر ښایسته دی عملا په اعتبار د عمل سره. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا او بیشکا خام خامن گرزون کیو ما حغسلرا علیہا چی دی پدیز مکباندے صعیدن سپا میدان
جرزا او وچ میدان چې هیڅ بوټه هیڅ شی به پې نه. ام حسبتا آیا گمان کوي ته ان اصحاب الكهف والرقیم چې بېشکه هغه خاوندان د غار والرقیم او هغه کسان چې نومونه لیکلی شوي د دوی په تختۍ باندې کانو من آیاتنا عجبا و دوی داغی نشانو زمونگنا عجبا یو عجیب نشانی. اذ اول فتیت الى الكهف یاد که هاغ وقت چی پنا واغستلا هاغ زوانانو الى الكهف پغار کی فقالو پس اویل دوی ربنا اے زمونگ ربا آتنا من لدنک رحمتا راکی منگتا دخپل طرفنا رحمت لرا مہربانی لرا وحیئ لنا او پیدا کړی زمونږ دپاره من امرنا پدیکار زمونږ کې رشدن ټیکوالی لرا فضربنا على آذانهم في الكهف پس مونږ پردې واچولې په غوږونو د دوی فی الکهف په دې غار کې سنین عددا اغا کلونا شمارلی شوی په شمار کلونا. ثم بعثناهم بیا مونږ راپور تکړل دوی لرا راویخ کړو مونږ دوی لرا لنعلم د دې دپاره چې مونږ ښکاره کو مونږ ظاهر کو ای الحزبین چې کومه یوه ډله د هغې دوو ډلو نه احصا لما لبثوا امدا ښه یادونکي دي لما هغې لره لبثو چې دوی وخت تیر کړی دی امدا د هغې مودې نه د هغې زمانې نه چې چاته هغه زمانه ښه یاد ده او ښه ورته معلومه ده.